السلام علیکم. ملاله یوسفزۍ د نوم نه تاسو ټول واقف یې. نن سبا بیا لږ په میډیا کې ډېر کوریج ورکوي او د هغې د سالګرې یو ډریس دی په هغې خبرې کېدې، خو ما سوچ وکړو چې تاسو ته ملاله یوسفزۍ تاریخ ووایم. په سوات کې په 12 جولای 1997 کې یو ماشومه د ضیا یوسفزۍ په کور کې پیدا شوه. سوات تاسو ته پته ډېر پرامنه علاقه ده، ډېر خواږه خلک دي، ډېر د ټوریزم هب دی. بیا داسې چلو شو چې په افغانستان کې کله د طالبانو د زورو جنګ او د امریکې جنګ روانو، نو د هغې اثرات په پاکستان کې وشو او پاکستان کې دلته کې د هغوی اثرات ډېر زیات شو او بیا هغوی خپل تنظیم دلته کې جوړ کو او هغوی په سوات کې ډېر لوی اثر و. په دغه ورځو کې په سوات کې به دماکې کېدې، په لا انفورسمنټ ایجنسیانو باندې، په پولیس باندې، سکولونه به تباه کېده او ډېر سخت وخت و د سوات په خلکو باندې. د ملاله یوسفزۍ داسې چلو کو چې هغې د ګلمکې په نوم پسې په کلمي نوم باندې یو دغه نوم یې کړی و، ځان له خپل نوم یې پټ کړی و او د ګلمکې په نوم باندې د بي بي سي دپاره یو بلاک ولیکو. ډېر خلک وایي چې دا ول خپل والد صاحب لیکلی و، دا علم به الله ته وي. هغې نه د ګلمکې سفر شروع شو او ګلمکې چې وه نو هغې سفر کې مخکې روانه شوه، میډیا کوریج ورته میلاو شو. بیا سوات کې طالبانو کیسه ختمه شوه او هغوی چې کله دې خواته امن شو لږ، نو هغې له ډېر زیات پروجیکشن ورشو. ما ته یاد شي د قاضي حسین احمد د جماعت اسلامي والا نه چا یو تپوس وکړو چې تاسو د ملاله باره کې څه وایئ، نو هغې وایي چې ملاله خو ډېره ښه بچی ده، خو دا کم قوتونه چې دا ماشومان د خپل مقاصد دپاره استعمالي دا ښه خبره نه ده. ما ته یاد شي په هغې ورځو کې پارلیمنټ ته هغه تلې وه، خطاب یې کړی و، سینټ ته تلې وه، بیا کراچۍ ته لاړه او د هر ټي وي چینل چې کوم دی د هغې هیډ آفیس چونکې په کراچۍ کې دی معذرت غواړم، نو په دې وجه سهار ټایم په پروګرام کې په هر پروګرام کې به ملاله ناسته وه. په دغې دوران باندې د ملاله سره په امریکې سفارتخانې کې د امریکې وزیر خارجه راغلی و، د هغه ملاقات وشو او تصویرونه یې ډېر زیات وایرل شو. دا ټولې معاملې روانې وې. بیا داسې چلو شو چې په 12 اکتوبر 2012 کې په سوات کې ملاله یو ورځ سکول ته روانه وه او چې د سکول په وین کې کېناسته او لږ سفر وشو. په دغې وخت کې یو کس په هغې باندې په وین کې ډزې وکړې او دا خبره ملاله خو آلریډي هغوی د مخکې نه د میډیا فیم وله ورکړی و، په میډیا یې مشهوره کړې وه، نو چې د فایرنګ اطلاع راله نو ټول پاکستان کې یو غوغا جوړه شوه او د هغې یو وجه وه چې دا کله قاضي صاحبه خبره دی چې کله ته یو پروجیکټ کې مصنوعي طور مشهورتیا ورکې نو بیا دا پوهه خلک په دې پوه دي چې بیا د دې نه به خپل مقصدونه حاصلیږي. بیا دا چلو شو چې هغې باندې حمله وشوه، نو هغه په دې جبړه او د دې مخ په لاندې لږ ځای کې لګېدلې وه. فوري دا اطلاع چې وشو هغه اسپتال ته کړه، د اسپتال نه فوري میډیا ډېره لوی هایپ کریټ کو، هلیکاپټر کې هغه پېښور سی ایم ایچ ته راشفت شو. معذرت غواړم. په دغې دوران کې د دې سره په دې وین کې یو بله ماشوم هم وه او د هغې نوم و کائنات. هغه غریبه د سیدو په اسپتال کې لاوارثه پړته وه او کائنات ته چې میډیا کوریج ورکړی و په هلیکاپټر کې راله په سی ایم ایچ پېښور کې ټریټمنټ شروع شو. بیا چې لږ میډیا چا یو چینل پکې دا ووایي چې کائنات د غریبې څه قصور دی، نو کائنات له بیا توجه ورکړه او د هغې ټریټمنټ هم شروع شو. دا ټول واقعیات د هغې وخت د میډیا خلکو ته هم پته ده، عام خلکو ته هم چا چې یاداشت ښیي نو پته ده. بیا څو ورځې ټریټمنټ وشو او بیا ملاله برمنګم هاسپټل ته شفت کړه چې د هغې صحیح ټریټمنټ وشي. په دغې دوران کې بیا د ضیا الله صاحب چې و د ملاله والد صاحب، هغه ته د پاکستان سفارتخانه چې کوم په لندن کې ده په هغې کې ورته جاب میلاو شو او ملاله بیا په آکسفورډ یونیورسټۍ کې داخله واخیسته او هغې سفر شروع شو. یو کال مخکې هغې واده م وکړو، د خپل یو کلاس فیلو دی غالبا هغه سره یې واده م وکړو. ملاله ته دا دومره کوریج ولې ورکو؟ ملاله د ټولې دنیا کې د جینکو د تعلیم دپاره او د ښځو د
حقوقو دپاره کار کوي. بیا پکې دا چلو شو چې ملاله یوسفزۍ ته دا دومره کوریج ورشو په ټوله دنیا کې ورته ایوارډز میلاو شو او یو امریکن صحافي په هغه باندې یو ډاکومنټري جوړه کړه او هغې نه ډېره زیاته مشهوره شوه. د ټول نه کم عمره ملاله ته امن نوبل پرایز هم میلاو شوی دی. دا د ډېرو خلکو دپاره د حیرت خبره هم وه. ټوله دنیا کې ډېر خلک کوي خو ملاله ته ولې میلاو شو؟ نو دغه غوټه چې دا د دې د کولاولو بارته زه په دې ویډیو کې خبرې کوم. هغې نه پس دا چلو شو چې کو تاسو خیالي ملاله به همیشه د افغانستان کې چې د ماشومانو د سکولونو د تباهۍ کارونو شي هغې باندې خبرې کوي، خو چېرې په کشمیر کې یا په فلسطین کې په دې باندې هغې دا خبرې نه دي کړې او صرف د افغانستان کې نو څه خاص مقاصد دپاره. پاکستان زموږ یو داسې ملک دی چې په هغې کې د دریو ملکونو ډېر لوی اثر دی، یو لندن دی، یو واشنګټن دی، یو سعودي عرب دی او موږ خپلې فیصلې نشو کولی. زموږ ټولې فیصلې دقه خلک کوي او د دوی د وجې زموږ دا فیصلې چې نو د خپل اختیار نه د هغوی د اختیاري. دا ملاله مخکې ورځ دغه شوې سالګرا و هغې له د فرانس د ټول نه مشهور برانډ چې دی هغه یو ډریس ډیزاین کړی او هغې باندې ډاکټر محیط پیرزاده ویلي و چې دا ولې کوي، دغه کمنیانو ډریس خو په کروڑونو روپۍ دی، دوی ته ولې ګفټ کوي، دومره میډیا پروجیکشن ولې ورکوي؟ دا یې مطلب دا چې زمونږ د مستقبل حکمرانان په دقې ملکونو کې تیاریږي او تاسو به وګورئ که زه مړ وم او دا ویډیو چاته یادوي نو یا به د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی بل ورځ راځي یا به د نګران وزیر اعلی راځي یا به د تیاری چې ملاله به په پاکستان کې ډېر لوی رول. امید لرم تاسو به د ویډیو نه معلومات اخیستي وي. کو اتفاق ورسره کوئ، ویډیو خوښه شوه کمنټ پې وکړئ، لایک ورکړئ، شیر یې کړئ او سوچ پې وکړئ. په سوچ کې څه ګناه نشته.